بعضې ملګري لکه زمونږ د اهل حدیث ورونه هم داسې کوي او زمونږ دیوبند علماو کې هم بعضې علما داسې کوي، د جماعت اسلامي علما هغوی هم داسې کوي چې په دې سر باندې اکثر د سور رومیال کوم چې د سعودي عرب نه راځي دا راچوي یا دا سپین رومیال په سر باندې راچوي. نو د دې څه حیثیت دی؟ آیا دا جایز دی که ناجایز دی؟ نو یو ملګري ما ته بل ورځ مې ویلو، بیا ما ته سوال هم راولېږو چې یاره بعضې علما وایي چې یاره دا د یهودو نښه ده او د دجال څخه چې د اصفهان کم او یا زره یهودیان ملګري کېږي هغوی به په سر باندې دقه شان سپین سپین او دا سره سره رومیانو راچولي او دې ته تویالسه وایي، تویالسه او تویلسان. نو آیا دا په حقیقت کې د دجالیانو د یهودیانو شعار دی او په حقیقت کې د هغوی لباس دی او که نه د مفتیان حضرات هسې د دې مخالفت کوي؟ نو دا جواب دا دی چې دا روایت اصل کې د مسلم شریف دی او صاحب د مشکات په خپل کتاب کې د تخریج کړی دی او دا روایت د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی. انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله وی چې قال يتبع الدجال من يهود اصفهان 70,000 عليهم الطيالسه، چې د دجال اتباع د اصفهان په یهودو کې او یا زره یهودیان کوي او په دې باندې به تویالسی د رومیال زما سره نشته، ګنې ما به ستاسو ښودلی مو چې تویالسه وی. په دې روایت کې دا صراحت راغلی دی چې دا به د اصفهان یهودي. اصفهان د ایران یو ښار دی. نو اوس دغه د اصفهان یهود چې په سر باندې کم شی راچي هغې ته تویالسه وي. دا تویالسه ول دی څه شی؟ نو د لغتو په کتابونو کې تویالسه د دې وضاحت شوی دی دوه قسمه. یو دا چې تور صادر ته تویالسه او تویلسان وي. دویم نمبر دا شین صادر ته تویلسان او تویلسه وي، شین صادر ته. نو دې نه معلومیږي دا که دا تور صادري او که دا شین صادري نو دا د اصفهان د یهودو خصوصي نښه ده او د هغې شعار دی، د هغوی سمبل دی. یعنی کم 70,000 کسان چې د دجال حمایت کوي او په هغه پسې به رواني په دې 80,000 کسانو کې دا به خطرناک خلک وي. نو دوی به دا شنه صدرګي دا تور صدرګي به اچولي. لہذا دا خبر هم د دغې روایت سره خاص کول پکار دي او که د دې نه موږ مستقل طور باندې دا سور رومیال او سپین رومیال ته ثابت کو نو دا به دومره ظلم وشي چې په دې پاکستان کې خو ډېر علما کرام که دا اهل حدیث علما دي او که دا علما دیوبند دي او که دا علما د اشاعت دي او که دا علما د جماعت اسلامي دي، ډېر علما کرام دي چې هغوی ټیک ټاک دا رومیال په سر باندې راچوي. او دا په دې مسلم کې روایت دی چې حضرت عثمان هم په سر باندې رومیال راچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نم ثابت دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سر باندې باقاعده کپړه راچولې ده. روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دومره ویښته غوړول چې دا کپړه به پرې راواچوله، تا به ویل چې دا صوب زیات، دا بالکل تیل والا کپړه په سر باندې راچولې ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په سر باندې راچولې ده. مطلق رومیال په سر راچولې ده تلسان نه ویلې کېږي. یا مطلب دا کم شروانی ما چولې ده عرب دا حرم امامان یې اچوي. یا په دې پاکستان کې اکثر علما کوي، خاص کر کم چې دا خطبه حضرات دي نو دې ته تویلسان نه وایي، دې ته تیالسه نه وایي، دا خصوصي صادرګي دي. او تاسو که په انټرنیټ باندې سرچ کړل او یا مطلب د لغتو په کتابونو کې مو کتل او دا څه خصوصي صادرې دي او دا به هغه خلک په سر باندې راچي او دا په دې اوږو باندې اصل کې راچولي، په دې اوږو باندې. لہذا د عامو رومیالونو ته نه دي کول پکار چې یاره دې ته سړی تویلسه ووایي او خاص کر د چا د یو فرقې سره ستا بغض دی او ته وایې چې دا د یهودو ملګري دي ځکه دا صادر یې په سر راچولی دی، دا خبره کمزوري ده.